به په دې لاس راولو، دا به په ناول راولو، دا به په تبرګۍ راولو او دا به په خپل ټوپکو د سوات خلک نور دی لبي د مطلق تیار نه دي. مونږ امن غواړو، مونږ مینه غواړو، مونږ محبت غواړو. په سوات کې د بدامنۍ او د پرونۍ ورځې په تحصیل کابل کې چې کوم واقعه راغلي د هغې په ضد کې د سوات ولس په نشاط چوک کې احتجاجي مظاهره وکړه او د امن په هکله مظاهره کوونکو چند نیوز ته وویل نن چې دا کم خلک راغونډ شوی دی د دې یو مقصد دی امن. مونږ چونکې امن پسند خلک یو، مونږ ژوند پرست خلک یو، مونږ په ژوند مین خلک یو، مونږ امن غواړو، مونږ مینه غواړو، مونږ محبت غواړو. څنګه لکه په تیرو وختونو کې چې د دهشتګردۍ په وجه زمونږ په سوات کې ډېر زیات نقصانونه شوي وو چې د هغې تر اوسه پورې ازاله نه ده شوې، هغه له هغه شان نشت نیمګړي پراته دي. د هغې دهشتګردۍ په وجه مونږ تقریبا د نورې نړۍ نه مونږ 100 کاله وروستو پاتې شوي یو، ډېر بیکورډ پاتې شوي یو. نو په دې وجه مونږ ته د پایدار امن ضرورت دی. مونږ د حکومت وخت نه او د سکیورټي فورسز ادارو نه د سکیورټي ټولو ادارو نه دا غوښتنه کوو چې مونږ ته امن پکار دی، مونږ امن غواړو، مونږ مینه خورو، مونږ ژوند پرست خلک یو، مونږ په ژوند مین خلک یو، مونږ ته مستحکم امن پکار دی. جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مومن رشید دی، زه د پاڼ اوسېدونکی یم. په سوات کې امن ډېر په مشکله سره او ډېر په غټو قربانیانو سره راغلی و چې په مفتو کې امن نه و راغلی. د دې دپاره د سوات خلکو خپل کورونه پرېښودي وو، خلکو خپلې د خلکو یعنې زنانه کونډې شوي دي، ماشومانان یتیمان شوي دي، د هغې نه پس بیا دا امن راغلی دی. نو اوس دا ډېر په اسانه سره خرابېږي، چا ته پته هم نشته چې څه چل شوی دی، څه چل روان دی، هېڅ چا ته څه پته نشته. نو زموږ دا پرزور اپیل دی حکام بالا ته او کوم چې زموږ سکیورټي فورسز ادارې دي، زموږ دې ته دا خواست دی چې دا نوره چې کومه دا لپه روانه ده دا بنده کړی شي او د سوات په خلکو باندې د رحم وکړی شي. او د سوات خلک نور دی لبي د مطلق تیار نه دي، ذهني طور ورته بالکل تیار نه دي. نو موږ دې ته دا اپیل کوو چې تاسو مهرباني وکړئ، دا لبه ختمه کړئ. دا چند عناصر چې کم دهشت پیلاوي په دې علاقه کې د دې سرکوبي دې وکړی شي، د دې سرکوزي دې وکړی شي او دا حالات دې موږ ته واپس هغه شان راوستي چې لکه څنګه چې موږ د قربانونو پس راوستي ډېر په مشکله سره. د سوات ولس د امن دپاره په روډونو راووتو او د حکومت نه مطالبه وکړه چې د دهشتګردۍ د هر قسمه سرګرمیانو مخالفت کو او د حکومت سره به هر قسمه مرسته کو. اعظم خان، چاند نیوز، منګورا، سوات.